أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سورة الاعراف 80 نمبر آیات. په دې 80 نمبر آیاتنا څلورم نمبر واقعه د لوط علیه السلام ذکر کیږي. لوط علیہ السلام دا د ابراهیم علیہ السلام وراره دی او دوی د مغربي عراق د بصرې سره نږدې د بابل علاقې اوسیدونکي. ابراهیم علیہ السلام الله تعالی په داسې یو خاندان کې پیدا کړی چې ټول خلک مشرکان بت پرست خلک. ابراهیم علیہ السلام په دغه انقلاب کې ورته هم واچولی شو. لن حاصل دا دی چې بیا د هغې نه بعد چې ورنه الله بچ کړ د پلار درم د جلا وطن کړی شو. ابراهیم علیہ السلام باندې خپل خلکو کې صرف دو کسانو ایمان نه وړی چې یو لوط علیہ السلام یو د ابراهیم علیہ السلام خپله زنانه ساره وه. بس دغه دوه مسلمانان د هغه ځای نه هجرت یې وکړو، شام ته لاړل. د شام نه وروسته دوی بیا د نهر اردن او د بیت المقدس منځ ته راغلل. ابراهیم علیہ السلام دغلته کې بیت المقدس سره پاتې شو او ابراهیم علیہ السلام یو بلې علاقې ته لوط علیہ السلام یو بلې علاقې ته لاړو. دغه علاقه په مقام صدوم سره مشهور ده او دغه مقام صدوم کې 15 غټ ښارونه وو. د 15 غټو ښارونو دارالخلافه پکې صدوم وو او په دغه ښارونو کې چې کومه عامه بیماری وه د خلکو اقتصاد ډېر زیات مضبوط و. دغه ځای کې دا یو آباد علاقه وه او د انسان فطرت چې کوم دی داسې دی. قرآن د انسان فطرت ذکر کړی دی چې انسان خامخا چې دی کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان چې کله ځان پوره ویني او رس ضرورتونه ډېر نه نو دا زبردست سرکشي شروع کی. نو دې خلکو هم خپل اقتصادونه او ځمکې وي، نهرونه او کویان او هر څه ډېر تیرو. نو دوی په حاشیه او ګناهونو کې انتهایی سرکشي شروع کړه او داسې حد ته ورسېدل چې دوی د نارینهو سره بد عملۍ آغاز یې وکړ او په دې کې ډېر مخکې لاړه ترقي وکړله، ډېر زیات وړاندې لاړو. د دې تاریخ بل ټیم کې ذکر کو چې یاره دوی پرې مرض باندې شیطان څنګه راواړول. خو دومره د هغې لنډ حاصل دا دی چې دغه خلک نارینه سره بد عملۍ باندې مستقیل مشهور شو او ډېر زیات شوقي شو په دې کې. بیا چې څومره ګناهونه ډېرېږي او څومره ناجایز ډېرېږي دومره د انسان عقل او حواس هم معطل شکار پرېږدي. الله تعالی لوط علیه السلام له پیغمبري ورکړه او د پیغمبرۍ نه بعد دغه صدوم ښار ته ولېږه. د دې صدوم واقعه چې نور ځایونو کې راځي نو قرآن د هغې دپاره مؤتفقتون او مؤتفقات لفظ استعمال کړی دی چې دغه مؤتفقه یا مؤتفقات د 15 کلو مجموعې ته ویلی کېږي. د کومې چې د صدوم دارالخلافه ده. لوط علیه السلام دې علاقې ته راغی او خلکو ته یې واعظ نصیحت شروع چې تاسو داسې کارونه شروع کړي دي. خلکو ته یې وایي داسې کارونه هم شروع کړي دي، داسې جرمونه چې هغه فطرت هم خلاف دي، یعنې داسې جرمونه ځناور هم نه کوي او بیا داسې جرمونه هم شروع کړي دي چې ستاسو نه وړاندې هېڅ چا هم نه دي کړي. نو چې کله یو جرم ستا نه وړاندې بل چا نه دی کړی، دومره خطرناک جرم دی او تا شروع کړو، د دې دوه قباحتونه شو. یو دا ده چې ګناه اسم ګناه ده، خو چې کله پلار نه کوي مشران به ګناه کې اختی نو خلک یو عذر ورپېښ کوي چې یاره ګناه خو ده، خو دوی مشرانو به داسې کوله چې بس دې کشرانو ته دغه تعلیمات پاتې شوي، یو قسم د عذر پېښ کېږي په هغې کې. خو چې کله د ګناه د مشرانو نه هم نه وه، مخکې چا کړي سره یې بده نه ده، نو دا عظیم جرم شو چې داسې ګناه چې تا په خپله باندې ایجاد کړې ده. ټیک یې دغه عذر دې هم نشته چې ګنې بل چا کوله ته په هغه لاره باندې رالي او د دې سره سره د کله چې د یو داسې جرم بنیاد تا کېښودو چې هغه مخکې نه موجود نه و تا کېښودو نو د ستا نه وروسته چې کوم خلک به دغه ګناه باندې عمل کوي نو هم ذمهوار به وي ورسره ته هم وي. لوط علیه السلام چې کله راغی همدغه نصیحت خلکو ته وکړو چې انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. اولنۍ خبره ورته دا وکړه چې تاسو داسې کار کړی دی چې ستاسو نه وړاندې چا نه دی کړی او بیا د هغې کې دوه قباحتونه ذکر شو. بیا نارینهو ته راځي بغیر د زنانو نه او بیا بل انتم قوم مسرفون ذکر کړه چې یاره ستاسو دا کم جرم چې دی دا عذر نه دی، دا جهالت نه دی، بلکې تاسو د حد نه زیاتې کشرو کړی دی، د حد نه سیوا ښه پې پوهېږئ، ښه ته پته را چا دوکه کړي نه یې، خو بس فطرت هم داسې دی چې هر حکم کې د الله تعالی احکامو کې د حد نه زیاتې کوئ، بغاوت کوئ. الله تعالی وی ولوطا امنګ لګلې ولوط علیه السلام اذ قال په هغه وخت چې وی لقوم خپل قوم
قوم نه مراد امت دی ځکه لوط علیه السلام د عراق نه مهاجر شو او د بصره سره نږدې د بابل علاقې نو ول شام ته لاړ شام نه بعد د نهر اردن او د بیت المقدس منځ ته راغی د هغې نه بعد صدوم علاقې ته لاړو نو معلومیږي دا د صدوم خلک د قومیز خلک نه دی دلته کې قوم په معنا د امت سره د دغه امتیانو لوط علیه السلام خپل امت ته وویل اتأتون الفاحشة ای تاسو راځئ داسې بېحیایۍ ته ما سبقکم چې وړاندېوالی نه دی کړی ستاسو نه بها په دې فحاشۍ باندې من احد هېڅ یو کس داسې کار هم شروع کړی ستاسو نه وړاندې هېڅ چا نه دی کړی په دې وجه باندې عبدالملک بن مروان چې کوم یو مشهور خلیفه تېر شوی دی هغه به ویل چې قرآن کې د لوط علیه السلام د واقعه ذکر شوي نه وی نو ما خو دا منله نه چې په دنیا کې به انسانان هم جنس جرمونه وکړي خو قرآن دا واقع ذکر کړل نو په دې وجه مې یقین نه دی چې یو قوم دا جرم کړی دی نو لوط علیه السلام هم دوی ته وویل چې داسې فحاشۍ ته راځئ ما سبقکم بها چې وړاندې شوي نه دي ستاسو نه په دې معنی من احد هېڅ یو کس من العالمین د مخلوقاتو نه نه په انسانانو کې نه په حیواناتو کې هېڅ چا هم دا کار نه دی کړی د اتأتون الفاحشة په دې فاحشه کې الف لام پکې دي تأتون الفاحشه کې لام او قرآن کې چې کوم کې د زنا ذکر دلته کې مثلا الف لام نشته دې کې د الف لام خپل قسمونه دي د الف لام استغراقي وایي دې کې یو پټې نقطې د اشاره ده هغه اشاره ده چې زنا هم یو لوی جرم دی په دې کې شک نشته خو فاحشه دا کوم چې د لیواتات او د نارینه سره بدعملي ده نو دا د ټولو ګناهونو مجموعه ده یعنی دا نارینه سره بدعملي د زنا نه سوچون د خطرناک او تیزه ده او دې کې د ټولو ګناهونو هغه مجموعه ده نو په دې وجه الفاحشه ذکر کړی دی پاریم نام سره نو لوط علیه السلام ورته ویل انکم یقینا تاسو لتأتون الرجال راتلک وای نارینه او تاسو شهوتا بشهوت سره من دون النساء بغیر زنانو نه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو داسې قوم چې زیاتې کوونکي یې شرعي احکامو کې زیاتې کوي شرعي احکامو خیال نه ساتي کله چې دا خبرې لوط علیه السلام د قوم ته بیان کړي نو د قوم د کنجرتیا او د هغوی بد اخلاقي او فحاشي اخر دوی عادت جوړ شوی وو او رسې معقول جواب وسره ونه چې لوط علیه السلام جواب وکړي چې یاره زموږ نه مخکې دا جرم چا کړی دی ګنې یا دا د کار ټیک دی یا دا زموږ وزر دی د څه بهانه پکې نه وه هېڅ بهانه ولا نه ورتله نو چې کله بهانه وزر نه نو وما کان جواب قومي نو بیا نه و جواب د قوم د مناسب جواب یې کړی دی الا ان قالوا مگر دا یې ویل اخرجوهم ویباسئ دوی لوط علیه السلام د خپلو ملګرو سره د علاقې نه وباسئ من قريتکم د کلو خپلو نه انهم یقینا دوی اناس داسې خلق دي یتطهرون چې ځان پاک ساتي د دې مطلب دا دی خپلو کې مشورې وکړلې وی لوط علیه السلام ورته ملګري چې کوم دوی ځان پاک ساتي د دې جرمونو کې دوی اخته کېږي نه نو چې کله دوی پاک خلق دي موږ خو داسې خلک یو نو په طور د مسخرې به داسې ویل چې د پاکو خلکو څه کار دی زموږ منځ کې اوسېږي نو ویل دیو بس د علاقې نه وشړئ نو الله تعالی وی فانجیناه من خلاص کدلره یعنی خلکو شړلو ته ضرورت پاتې نشو دغه موقع راونه رسېد ځکه سړی چې په ګناهونو کې دومره باغی شي چې پیغمبرانو ته لاسونه وږدي او شاعر الله ته لاسونه وږدي په دین باندې حمله کوي نو بیا الله تعالی عذاب د دې په انتظار باندې شي نو چې کله دوی د لوط علیه السلام د ګیرولو اراده وکړله نو الله وی فانجیناه من خلاص کدلره لوط علیه السلام لره واهله رد اهل لره د ذکر کې قصه مکمله په اختصار سره ده زیبا زیدا په تفصیل سره هم ذکر شوی دی په ځینو ځایونو کې مجمل انتهایی مختصر ځینو ځایونو کې درمیانه انداز په ځینو ځایونو کې تفصیلي انداز باندې هم ذکر شوی دی نور ځایونو کې په خپل ځای باندې بل اشکا وکړي الله تعالی من خلاص لوط علیه السلام واهله رد اهل کې د دوه لونه مسلمانان وي بس دغه اهلو زنانه چې کوم هغه هم مسلمانان نه و هغه زمانہ کې د کافرو خو سره نکاح کول جایز نو بده وجه نکاح وسره وو خو خزه د مسلمانان نه و ځینې علما او مفسرین دا هم لیکلي دي چې خزه مسلمانه و خو مصیبت دا و چې د دې رونه کافرانو او د هغه کافرانو سره رابطې وي او د لوط علیه السلام پټ رازونه به خلکو ته ویل او پټ مشورې پټ کارونه باندې خلک خبرو نو دا اسلام سره زبردست غداری ده چې سره د مسلمانانو پټ رازونه د نیکانو خلکو رازونه د اسلام دشمنانو ته خي او دا زبردست خیانت نو بده وجه الله تعالی راونی ولا خو ماری په قران ذکر کړی د زنانه مسلمانانه و کان داوا من الغابرین د باقی پاتې کېدونکو نه په عذاب کې د عذاب کې پاتې شو
نو عذاب کې څنګه پاتې شو دا موضوع به اوس روان ده بل ځکه کې بل واقع کې براشي خو دا غیلن حاصل دادي چې لوط علیه السلام د الله تعالی د وحی په ذریعہ باندې خبر ورکړ چې ته به د شپې په اخیرنۍ حصہ کې د کور نه وځي دا لقب پرې دی او خپل ملګری بزان سره روان کی او د لارې تلو آداب او شرایط بدای چې بیرته بنه ګوري مخکې به ځای شاته بنه ګوري نو په دې ځکه کې د لوط علیه السلام د زنانه باره کې قرآن صریح سند دی ویلي خو د مفسرینو په کې دوه قولونه دي یو قول دا د لوط علیه السلام زنانه په خپل ځای باندې پاتې شو اچا بونت همدغه څه به کور کې پاتې شو او دا پاتې شو دویم قول دا چې نه لوط علیه السلام سره زنانه روانه شو هغه ته پته مجازاب راځي نو چې دا روانه شو لوط علیه السلام دې ته هدایت ورکړي و چې تاسو به شاته نه ګورئ د الله حکم دې د شاته نه ګورئ نو دې خو دې څه د خپل رونو د خپل قوم غامو چې هغه هلاکیږي نه هلاکیږي لوط علیه السلام د احکام خو پابند ونه او چې دغه پابندي کوله خو ایمان به راوړی وي نو په دې وجه باندې دې بیرته کتل او هغه خپل رونه سي کول چې چرته مخې لراشي چې आवाज ورته وکړي چې د لقین مو تختی عذاب راتلونکي نو بس دې بیرته کتل نور سیده روانو هغه تیز لاړل او دا شاته پالش د دې نه بس لار امرکش او البته کې د عذاب کې هلاک شو نو لوط علیه السلام اهل دوه کسان شو دوه لونه شو د ځینې مفسرینو رائے دا ده چې د دوه لونو نه علاوه ځینې ملګری مسلمانان ملګری هم چې عام مسلمانان نو د اهل نه مراد د کور خلک نشو بلکې هغه خپل ملګری د مراد شو چې کوم د سره ایمان نه وړي دي او خپل لونه ته هم مراد دي نو دلته کې بیا اهل نه مراد عام معنا کې استګ معنا د مسلمانانو په وخت سره شي اهل خپل معنا د کور خلک او بیا په معنا د مسلمانانو سره شي الله و امطرنا من باران وکړو علیهم بدیمان مطرن باران په باران کول سره یو خطرناک باران په قبل شان باران دله واقع چون کې مختصره ده نو بده ور تفصیل ذکر نه چې څه باران وشو څنګه باران خو سورۃ حجر کې مورس تراشی چې دا باران د دې د عذاب بری طریقه باندې اول سر کې د دوی باندې یو تیز هیبتي आवाज هم وش او چې کله د आवाज به وجود سخت هیبت ونی وداغینه انتهایی تکلیف او درد مخصوص په دویمه مرحله کې بدوی باندې کانو ورېدل زبردست کانو باران په وش او د کانو بارا کې یو قول د سهم د چې بهر کانه باندې د هر مجرم نوم لیک کانه مراتب د پوری بنخته او باقي دریمه مرحله کې بیا د دوی باندې زمکه ولټا شو برزمکه ولټا کېدو باران کې بیا هم لګ باس د چیر باران مکه شوی دی او دا زمکه مکه ولټا شوی دی او چا د سویل چې دوی الله تعالی مړک لزمکه ولټا او بتاور د تذلیل باندې به د کانو باران وش د عبرت لپاره نو دوی مخه ولټا شو هغه نه بعد باران شوی دی په قران د مزامینو نه هم د معلومیږي چې اول په دې باندې زمکه ولټه شوی د په باران شوی دی او د ځینې علماء رائے دا ده چې د قرآن د بیان چې کوم دی د بیان انداز لاغې نه ترتیب نه معلومیږي نو بیا به داسې چې ممکنه ده چې په دې باندې اول د ګټو باران شوی ګټو وجلی او د هغې نه بعد بیا زمکه په ولټه شوی زمکه ولټه کولو موضوع هم وروسته تفصیلي روانه ده چې د شپې په حصه کې جبرائیل السلام راغی او د 15 خارون له لاس ورکړ په دې زمکه ښکته لاس ومنډه د زمکه د لاس یو زمکه ته ورساو بیا دا غونډه زمکه او خوځوله او نور زمکه نه راوښته ولا جدا یې کړه او دا 15 خارونه په لاس کې اوچت او دومره اوچت تفسیر یې سر لیکلی دی چې د اسمان ته نږدې د سپو غپا او د بانګیانو اذانونه په اسمان کې واوریدل شو دغه ځګین نه دا غون 15 وانه خارونه پر بل مخ باندې راوښت انسان مخلوق د مخې ازمکه پسې شاته او دغه شانه زمکه کې کته لاړل دغه علاقه چې کم ځای کې دا د نهر اردن او د بیت المقدس په میانس کې چې کوم علاقه ده د دې کې یو دریاب هم بهیږي هغه د بحر میت وایي او دا بحر میت داسې دریاب دی چې په دې کې د عذاب زبردست اثار په الحال هم موجود دي دا داسې یو بد چې هیڅ په کار نه راځي په دې کې ژوندې سره ژوندې نشي پاتې کېدی چې د بل ځای نه میان او چندخې راوړي وروي چې په پوري ساور کې مړ کېږي هغه د عذاب اثار په په الحال موجود دي نو په دې وجه باندې ته بحر میت وایي د دې دریاب نه هیڅ فائدہ په الحال نه اخیستل کېږي داسې عذاب پکې موجود دي نو الله موږ په دې باندې باران وکړو امنګ ویل چې په دې باندې درې عذابونه راغلي ولته باران ذکر د نور ذکرونه کې باقي عذابونه ذکر شي چې تیز आवाज به هم شوي دي باران به هم شوي دي زمکه به هم ولټه شوي ده الله وايي فانظر نو ګوره کیف کان جسرنګ شو عاقبت المجرمین انجام د مجرمانو خلکو هغه خلک د الله تعالی نه مانی د شریعت مخالفت کوي به اخرنه انجام سي دا غونډه واقعیت تخویبی دنیاوي چې کوم خلک د شریعت مخالف دي په دنیا کې په الله تعالی د سزاونه راولي او ورسته معاملې چې کوم دا خو به واضح د قبر کې به سهالي
په آخرت کې به هغه موضوع به واضح ده. خو در دنیا پرستو د خلکو لپاره هم یو قسم له زبردست سبق دی چې ګناهونه یوازې آخرت نه خرابوي بلکې د دنیا هم خرابوي.